باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت آغا چی منسوخ کو منگا من آیت جمع راضی آیات آیت بنیادی معنی علامت تخ الآیتو ہی العلامت الظاہرہ ظاہری علامت توئی آیت تو قرآن مجید آیت تم آیت پدی بنیاد باندې وئی چې داغه اول او آخر معلومی مثلا یو سره تاسو کی چې د سورۃ الفاتحه لمنه آیت سره استاد جواب بدای چې الحمدللہ رب العالمین دی آیت ابتدا الحمد ندا و آخر دیر العالمین دا یو آیت شو قرآن مجید کے 6236 آیتوں نے 6236 6666 نے دی دا غلط مشہور دی آیت بنیادی معنی نخ علامت قرآن مجید کے تدے آیت استعمال د لفظ آیت استعمال گنو معنی باندې کی اول قرآنی آیات ہوتا آیتون وئی یو آیتی او گنو تا آیات وئی پختو کی یو تا آیت وئی او گنو تا آیتون وئی آیات نہ وئی ورته دا لومبه آیات ته آیات نه آیت لومبنه آیت دویم آیت دریم آیت صورت کې سو آیتونه دي نو قرآنی آیتونو ته هم آیت وئی لکه دا کم ځای کې چې موږ لګیا یو ما ننسخ من آیتن دا آیت معنا آیت پدے معنی خو ډیر شی دی سورۃ البقرہ 129 کے راضی یتلو علیہم آیات کا سورۃ آل عمران کے راضی منہ آیات محکمات آیات یعنی قرآنی آیات ہوتا آیات وئی دویم دا آیت نہ مراد امری امر تریمی مغلندی امر اونگرتا امر وایو امر نہ دے امر دا ہندے یا دا اردو لفظ دے امر دے میم زبر سرا دا ہندے لفظ دے امر اور دا امر مانا دے کہ الف دا بطور سابقی نفی دا پا رہی امر منے نہ مرنے والا خلق وی فلان کی دا کارو کا ناغا امرش یعنی نو میں خورش الف رازی لکا امٹ میں نہ مٹنے والا لفظ امر دے امر انگورتا امر وایو دا غلط تے غلط العوام دے بس امر یعنی حکم پدے معنی باندے سورۃ البقرہ 61 آیت کے مخی ویلی شعر ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ آیت یوش پیدا کی آیات نہ مراد اوامر اللہ احکام دا اللہ دریم دا راضی دا عجائب و غرائب پا معنی باندے ناشنا خبریں ناشنا کارونخ لکہ سورۃ البقرہ دریو آیت سورۃ البقرہ دریو آیت کی وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ خی تاستا اللہ خپل آیات کل راضی دا احکام و پمانا باندے دا سورۃ البقرہ کے آیت 187 کذالک یبین اللہ آیاتہ پنجم استعمال دے کی علامت و نخ پمانا
تو طالوت جالوت واقعہ کی لکھی 248 کے ان آیت ملکی ہی یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، علامت اور نخا داغ د بادشاہ ہے داغ داسې گھنو مقاماتو کې د دې معنی راځي دا پنځم د آیت معنی معجزه‌ای، آیت به لیکلی او معنی به معجزه‌ای. لکه موسی علیہ السلام معجزات پیش کول سورۃ آل عمران 49 آیت کې انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، دغلته آیت بطور بمعنی معجزہ. شپږم دا د عبرت په معنی راځي، د عبرت نمونه لکه سورۃ مریم 21 کې ولنجعله آیۃ للناس، دا عیسی مونږ د خلقو دپاره یو معجزه جوړو. او ما آخري معنی د راځي یادګار. سورۃ الشعراء آیت 128 کې راځي تبنون بکل رین آیۃ تعبثون، آیا جوړوي تاسو په هر یو چوک کې یادګار. دا فضول کار نه دی، په لکونو روپیو لګې ته په یو چوک کې یو یادګار جوړ کړه څه چلو شو، په دې کې څه خیر نشته. نو د دې نه ښه دا چې د یو غریب خېټه ډکه کړی شي. دا وایي استعمالات یې د لفظ قرآن مجید کې. دلته کې کوم معنی واخلو؟ ما ننسخ من آیت، دلته آیت هم مراد کېدی شي او حکم هم مراد کېدی شي. هغه چې منسوخ کومږه من آیت څه حکم منسوخ کو، ناسخ راشي هغه بند کو. تاسې ډېر شي څیزونه دي چې د هغې حکم منسوخ شوی دی، ناسخ یې راغلی دی. او ننسها دا د نسیان نه دی. نسیان د نسیان اصل معنی چې کوم دی هغه هېرول دي، فراموش کول. نسیان فراموش کول. امام راغب رحمه الله لیکي چې د نسیان 3 اسباب دي. ضعف قلب، د انسان زړه کې کمزوری راشي بیا نسیان راځي. زړه چې ترکه میں بیداری تر هغې پورې نسیان نه راځي انسان کې. بل غفلت، انسان چې غافلی ودی که نه نسیان په ده غالي وي، چې ویښي نه بیا مسله سمه وي. او دریم دا چې سړی قصدن عمدن یو شی هیر کړي، یعنې قصدن عمدن اړو یاد یې نه کوي، نه هیر شي بس. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چاته بد ویلی دي چې هغه ته قرآن یادي او بیا هیر کړي. هغه دا چې قرآن مجید هغه چاته یاد پاتېږي چې هغه لولي. زمونږ خلکو ته یاد پدې نه پاتې کېږي چې د باندې خو پلار مور محنت کړي ماشوموالي کې، ښودلي ورته، ناظره هم ورته ښودلي، ترجمه هم ښودلي، چا حفظ هم کړي. او چې دی لوی شي نو دی اړو دا وایي نه چې رګی دا ویل پکار دي. دا لعنت سبب دی. دا نه دي پکار سړی په زوره ځان ملعون کول چې کوي نو داسې هوښیار سړی نه دی. لعنت ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې خلکو. قصدن عمدن منه یې قصدن عمدن یېرولو دغه مطلب دی چې د هغې ته ذکر کوې نه بیا یېرېږي نه. قرآن او حدیث کې چې د کوم نسیان بدي ده، د کومې یېرې بدي ده، نو هغه هغه دی چې هغه قصد او ارادې سره په یېره خو کېږي کله کله د انسان غافل شه بالفرض، خیال یې نه و. زمونږ د هر سړي خیال نه وي، دا هر یو سړی بې خیاله دی. او وجه د هغې دا ده چې هر سړی اوده دی، غمونه نشته ورسره، غمونه کوي بیا به کار سم وي. ډېر خلک وي هر سړی ټینشن کوي، غم دی ورسره. چا سره چې د آخرت غم وي هغه دنیا غمونو کې نه غمجن کېږي. دا څه غم نه دی.
ډېرو خلقو سره غم دی چې ګراني ده، کم ذات چې ګراني راولي نو هغه ذات ارزاني م راولي. د ګرانۍ او د ارزانۍ اختیار چې کوم دی دا الله سره دی. په دې پوهېږي نه خلک لانجه جوړه کړې. پکار دا چې رجوع الی الله وکړی شي، په هره معامله کې الله ته واپسي وشي. هیڅ یو کار کې د الله او د هغه د رسول مخالفت نشي کولی. استغفار کثرت سره وویلی شي او د خپلو ګناهونو اقرار او توبه وشي، هر څه حالات به سم شي. و د خلکو خیال دی چې جومات کې به یو سړی لګیا وي او موږ دپاره به استغفار غواړي، مزې به مونږ کوو. په دې نه کېږي کار. نسیان مذمت قرآن مجید کړی دی، احادیثو کړی دی، آیتونه راځي اوس توبه وشي. په قرآن و حدیث کې د استعمالات وګوره. اولنی استعمال دی آیت کې دی قصدن پرېښودل. ما ننسخ من آیت، هغه چې منسوخ کوو مونږ څه آیت او ننسها یا قصدن هغه پریدو ستانه هیر کو. تا ته یو حکم راغلی و لیکن تا نه هغه هیر کړی شو. او دا حکمت سره په دې کې حکمت دا دی چې نات بخیر منها ومثلها، نات بخیر منها مونږ راوړو بل حکم د هغې په شان، د هغې نه غوره او مثلها یا کم از کم د هغې په شان. ثواب کې هغه شانته نه وي، کولو کې هغه شانته احسان وي. قصدن پرېښودل دې لپاره نسیان لفظ استعمالی. یو سړی قصدن یو شی پرېږدي دې ته نسیان وایي. سورۃ البقرہ 237 آیت کې راځي ولا تنسوا الفضل بینکم، لا تنسوا نسیان دی کنه. په یو بل باندې نیکی کول احسان کول مه هېروئ، یو بل سره احسان کوئ. سورۃ المائدہ 14 آیت کې راځي فنسوا حظا مما ذکروا به، هغې یېره کړه برخه د هغې کتاب چې دوی له پرې نصیحت ورکړی شوی و. د کتاب برخه څه وه؟ عمل کول. مخکنو خلکو چې الله کوم کتاب ورکړو په هغې باندې هغې عمل ونه کو، خپله برخه یې هېره کړه، نور بې شمېره ځایونو کې. دویم معنا دې راځي نظر انداز کول، یو څیز باره کې سوچ نه کول، لاپرواهي کول. لکه سورۃ السجدہ کې 14 آیت کې راځي فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم. فذوقوا نو سکے په دې وجہ نسیتم چې تاسو هېر کړو، نظر انداز کړو تاسو لقاء یومکم هذا، ستاسو د دې ورځې ملاقات. تاسو شاته ورځولو، تاسو ته یاد نه و چې ګنې قیامت ورځ به راځي. انا نسیناکم مونږ هم تاسو هېرو. دې ته مشاکلت وایي، شکل یو شان دی. الله وایي نسیان نه راځي، لا یضل ربی ولا ینس. خو څنګه چې تاسو زموږ حکم هېر کړو نو مونږ هم تاسو هېر کړه. ځای ګرځه. دارنګې سورۃ الجاثیہ 34 کې راځي وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا. او ویلی شي نن مونږه تاسو هېرو لکه څنګه چې تاسو هېر کړو ملاقات ستاسو د دې ورځې. الله نه هېره نه راځي، لیکن دې ته وایي جزا بالمثل. څنګه چې تاسو کړو مونږ تاسو راغه شان کوو. تاسو مونږ کتاب هېر کړو مونږ هم تاسو هېرو. دریم د دې استعمال کېږي یاد نه پاتې کېدل، هېرېدل. لکه سورۃ الکهف 40 آیت کې راځي واذکر ربک اذا نسیت، خپل رب یادوا کړه چې ستا نه هېر شي. رب یادوا چې هېر شي کړه. آیت کې 2 تفسیر دي، هلته بیا زده کوئ. دا سورۃ الکهف کې 30 آیت کې راځي فإنی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره. انی نسیت الحوت،
مانه مې ير شو او دا زمانه نه ير کړي مگر شیطان ان اذكره چې زه تا ته یاد کم. نو شیطان څنګه یې رول کوي؟ شیطان یې رول نشي کولی. دې کې بلاغت دغه نه دی، دې کې بلاغت دا دی چې د یو سړي نه د پیغمبر خبر یې رسي نو په دې شیطان خوشحالېږي. ځکه د نسیان نسبت شیطان ته کوي. دې معنی باندې نو ډېر ځایونو کې شته دی. څلورم معنی د راځي غفلت. هغه راځي په سورة الفرقان 18 آیت کې ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا. الله به تپوس کوي قیامت پر ورځ دا خلقونه چې د هغې عبادت کړی شی و چې دا خلک په خپله ګمراه شي او که نه تاسو ګمراه کړل. نه یې وایي نه نه ربه لکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر. تا دې خلقو لا فایدې ورکړې وې دي مشرانو لا تر دې پورې چې دي توحید هېر کو. توحید ته هېر شو، نسوا الذکر یعنې شرک به یې کو، د هغې باوجود ورلته فایدې ورکولې. د دې خیال بیا دا و چې دا که شرک ګناه وي نو الله موږ له فایدې نه راکولې. توحید ته هېر شو. وکانو قوما بورا و دا یو هلاکېدونکي قوم. ما ننسخ من آیتن آغا چې منسوخ کو مونږه څه حکم یا څه آیت او ننسها یا هغه رستو کو سی رستو کو نزول رستو کو یا د هغې نسخ رستو کو او ننسها یا هغه یې راوستا د زړه نه یې وباسو. دا نسخ یو قسم دی. اصل کې نسخ خو کله کله داسې کېږي چې قرآني آیت راشي نو وروستو د هغې خلاف آیت راشي، او کله داسې شي چې یو وحی نازل شي چې نازل شي نو د وحی د نزول وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار بسو دا کار بداو چې اب اول قرآن په خپله ذات کو جبریل سره به قرآن ووی چې کله به هغه ته ذات شو جبریل ولاړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کاتبان او حافظان د قرآن راوغوښتل. نو حفاظو ته به هم قرآن وښو چې دا قرآن نازل شوی دی، کاتبینو ته به هم وښو چې دا قرآن نازل شوی دی. خدا به کوم ځای یادوی؟ د خلکو خیال دا چې دا ټول صورتونه کې دا احیان یکمشت نازل شوي دي. دا یکمشت نه نازل شوي، دا د حالات او ضرورت مطابق به لږ لږ نازلېده. چې څنګه به نازل شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفرمایل چې آیتونه خدا دي. خدا مثلا تاسو کې دی په سورة النساء کې د آیت فلانکي نه مخکې او د فلانکي نه وروسته پسې به ولیکئ. دا مطلب چې ترتیب یې دغه دی. د قرآن ترتیب دا کم چې موجوده زموږ شک سره موجود دی، دا ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن د نزول په وخت کې لیکلی دی. دا عثمان رضی الله عنه نه دی کړی. دیکھئے دا ټول سنیان اردو دي څه وایي نو. عثمان رضی الله عنه خلق په یو قرائت جمع کړی دی. په دې وجه هغه ته جامع قرآن وایي. قرآن جمع کړی هغه نه دی. دلته ګڼ داسې روایات شته دی، هغې نه بیا منکرین حدیث لویه کیسه یې جوړه کړې ده. بیا جمع القرآن باندې هغې ډېرې ګمراهۍ دي، هغې کتابونه یې پې لیکلي دي. دا د خلکو دی غلط خبرې معلومات نه چاته د دین په باره کې نه مهرباني دی وکړي خاموش کړي. دا تفصیل دی چې قرآن به څنګه نازلېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل فلان کی صورت کې د فلان کی آیت نه مخکې او فلان کی نه وروسته دا کېږدی ذات دا ترتیب دی. ته مرتب قرآن وایي. استادانو موږ ته ویل یہی مرتب قرآن رسول اللہ کے زمانے میں موجود. دا ٹھیک دی چې یو ځای نه ولیکلی شوی، کاغذ خو نه هغې زمانه کې، خو چېرته پاڼو باندې لیکلی، چېرته هډوکي باندې لیکلی، چېرته سرمن باندې لیکلی، چېرته دیوال باندې لیکلی، چېرته چټان باندې لیکلی.
البته سینو کې دا ترتیب سره لیکلو یادو دغه د قرآن مجید تاریخ دی. نو دې د نسخ طریقه سره او ننسها یا مونږ هغه هیر کړو ستا د زړه نه، پیغمبر نه هیر شي او د ټولو صحابو نه هیر شي. نو مطلب دا دی چې دا منسوخ دی، دا د نسخ یو انداز دی. او دا ولې کوو مونږ حکمتونه ما تا ته خولي وقلي او قرآن خپله بیانوي. ناتي بخیر منها او مثلها، خیر دلته انفع ته وایي، زیات فایدې والا. روړو مونږه زیات فایدې والا د هغې نه، خازن د دې معنی کړې د انفع، او کله یې بله معنی کړې د اسهل، آسان. لکه مخکنو امتونو کې ته وګوره، دا مشهور دا چې د هغې روژه به څنګه وه، اجتماعي روژه د هغې نه وه. یو سړی چې به څنګه بالغ شه نو د هغه به روژه شوه. نو یو سړی بالفرض په جون کې بالغ شو، په لومبي تاریخ، بل په دویم، بل په دریم، بل په څلورم کې، نو څنګه بالغ کېږي نو په هغه روژه راځي. نو یو ورځ یې روژه وي او بل ورځ یې کوژه وي، یو ورځ روژه وي او بل ورځ کوژه وي. د اختر و مختر لمونځ د هغې نه و، نو دې ته نیم ژوند وایي، نیم ژوند د هغې روژه ده. دا ګران کار و که آسان کار و؟ دا آسان کار و. مونږ له په 12 میاشتې کې یو میاشت کړه، نو دا اسهل شه، آسان شه که ګران شه؟ دا آسان شو. او دا کوم چې ملحدین دي که نه، هر شی په عقل تلي، نه هغوی وایي چېرې یو میاشت پکار، مثلا دسمبر یا جنوري پکار وه بالفرض، یا بله میاشت پکار وه، یعنی شمسی کال باندې دا پکار وه. وایي ته پوهېږې نه په خبره باندې. دا الله رب العزت ورکړی شوی هر عبادت، هر دین، هر طریقه، هر جزیه په حکمت مبني. که دا په جون جولای کې ټول عمر نو یخو ملکونو وال ته خو خیر دی، ته به څه کوې؟ دلته خو به ګرانه شي. او که دا ته په نومبر دسمبر کې کال ټول عمر کې، نو بیا یخو ملکونو وال سره به څه کوې؟ دی وایي نه الله دا سپومۍ سره تړلي دی عبادت، دغه خو چلیږي. نو دا نومبر دسمبر باندې رمضان به کله په جون کې راځي، کله به جولای کې راځي، کله اګست، کله ستمبر. نو دا عباداتو د مختلفو طریقو نه، مختلفو موسمونو والا فایده اخیستی شي. دغه حکمت دغه ده. دی خامخا خپل عقل شریف ور داخلي چې یو میاشت پکار وه، بس هغې کې دا اسانه وه، دا به ډېره ګرانه وه. نو دا د هغې نه اسهل دی، آسان دی. خیر آسان ته وایي. ناتي بخیر منها، روړو مونږه بخیر منها، غوره د هغې نه، انفع یا آسان. او مثلها، دا مماثلت په څه شي کې دی؟ دا په تخفیف کې ده، ثقل او تخفیف کې ده. او مثلها یا د هغې په شان آسان یا ګران. علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. خدا حکمتونه ویل، یو حکمت دی ناتي بخیر منها، دویم حکمت دی او مثلها. دریم دا دی چې آیا ته نه پوهېږې، یعنې په دې خبره ځان پوهه کا چې ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا دی الله په هر شي ښه قدرت لرونکی. فعیل دی کې زوري که نه، قدرت لرونکی مو وایه، ښه قدرت لرونکی. غلطی کېږي موږ نه، بس هغه پکې مه شمېره. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، الله په هر شي قادر دی، ښه قادر دی. نو دا هغه یو نمونه موږ ته وښودله چې زه یو حکم نن فرض کوم او سبا یې منسوخ کوم. څلورم علت دا دی چې علم تعلم، آیا ته نه پوهېږې، یعنې ځان په دې خبره باندې پوهه کا ان الله له ملک السماوات والارض، چې یقینا یوازې الله داسې ذات دی چې د هغه دپاره بادشاهي ده د اسمانو د ځمکو. دا ملک د الله دی.
د انسان ملکیت دی که مجازي دی، ځکه انسان په خپله مجازي دی. داسې وخت و چې انسان نه و، دا مخلوقاتو هغه وخت د مالک څوک و؟ دا خو الله د ژوند د ګزران دپاره ځمکې نه فایده اخیستل خلقو له ورکړل. اوس هغه داسې مالکان شي چې فرعونان ته جوړ شو، د الله د وجود نه یې انکار شروع کړو چې الله به چا راوسته. دا خو د هغه ملک دی چې کله د هغه ملک شو دنیا د هغه دا کائنات د هغه دی، نو نظام به د هغه چلیږي. یو حکم چې هغه منسوخ کوي نو دا د هغه بادشاهي ده. بس مونږ یې مثال بد ورځ ویلو چې ته یو ځمکه والې ښه مزېداره، بیا پکې د خپل طبیعت مطابق آبادۍ کې، نو کله مشرق ته ولا مخ کړي، کله مغرب ته، کله شمال ته، کله جنوب ته. ستا خوښه ده ستا ملکیت؟ کوم ځای باتروم جوړی او کوم ځای کچن جوړی ستا خپله خوښه ده؟ په پردي کار کې ګوتې مه وهئ. دا بعضې خلک ډېر فضولي را به شي نو خپله مفت مشورې والا ډېرې یاره دا هم داسې کوو نو که داسې هم کړی وو نو ښه به نه وه. وایي نه، زما په کار کې ستا څه غرضي؟ دې ته لغو او لهو وایي. پردي کار کې ګوتې نه وایي خلک. دخل در معقولات که خلکو پرېښود که تو ژوند کې بالکل امن و امان ده، هر څه کې به ګوتې وایي. پردي کار کې خلک کار نه لري، ضرورت نشته دی خبره. ولې ملک د هغه دی، خوښه د هغه ده، پسند د هغه دی. الله چاله نبوت ورکوي، چاله نه ورکوي. کله یو حکم نافذ کوي، کله بل. کله ګیاګانې راوټوږي نو کله په هغې ګری وکړي، تباه یې کړي. ولې؟ د هغه ملک ده. د خلکو په دې ډېر شبهات راځي. دې یو جمله کې ستا د هر اعتراض جواب دی. دا کل کائنات د الله دی، چا ورسره څه کوي نو کوي. په دې وي نه زما هم نه ته پکې چا راوستی مړه. ته خو یو وخت داسې و چې لم یکن شیئا مذکورا، ته انسان چا نوم نه اخیست او ډېر زر دی بیا ولې څوک نوم وانخلي. خپل اندازه کې پاتې شه، د الله په کارونو اعتراض مه کوه. آیا ته نه پوهېږې؟ یعنې پوه شه چې یقینا الله یوازې د هغه دپاره اختیار دی بادشاهي د اسمانو د ځمکو. او پنځم دا چې وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، نشته دی ستا دپاره سوا د الله نه من ولی څوک بچ کوونکی. توحید درته وښیي بچ کوونکی څوک دی؟ الله. ولا نصیر، او نه څوک امدادي. الله داسې ذات دی چا به امداد کوي. خپل تعلق خپل رب سره قائم کړي. مخلوقاتو نه دغه تعلق وشلوئ، کار به سم شي. ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. دا دې ځای نه رټنې شروع شوې. رټنې ته مونږ دې ژبه کې زجر وایو. زجر، زی جیم او ری، زجر، رټل، زورل. ام تريدون ان تسلوا رسولكم، دا مختلف کارونه دي، مختلف خبرې دي. پای باندې قرآن مجید اهل کتاب رټي. یهود دوه قسمه دي. یو هغه یهود دي چې خپل یهودیت کې پاخه دي، او یو هغه یهود دي چې هغه پاخه نه دي، په یهودو کې منافقان دي. دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته وراتلل. دا منافقین دا په یهودو کې دي. منافقی الیهود، منافقی النصارى. مخکې تا ویلي دي چې اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. مکه مکرمه کې منافقین نه وو. یهود د مدینې پیداوار دی. صحابو کې هم څوک منافق نشته. هغوی ته یو خبره کوي، ام تریدون، ام بمعنی بل، بلکې والخطاب
لمنافقی الیہود، خطاب د یہود و منافقین سره دی. ام تريدون ان تسلوا رسولکم، سوال تپوس ته وایي. د تپوس دوه قسمه، یو داسې تپوسی چې سړی خبرو کی بنی آدم پې پوه نشي، او داسې سوال خو جایز دی. یو سړی پوه نشي، انما شفاء العی السؤال. یو سړی نادان دی، ناپوه دی، د هغه علاج په تپوس کې دی. اشکال پیدا شي نو پکار دا چې بنی آدم پاسی او تپوس وکړي. او زمونږ درسونو کې په دې پابندۍ، لکه دینی استادان دا د خپل شان خلاف غني، او چې کوم شاګرد تپوس کی نو هغه ته ډېر بد رد وایي. ما خپل طالب علم کې شرح الوقایع کې استاد نه تپوس کړو، د هغې ما ته ډېره سخته سزا ملو شوې. مناسب کار نه دی. حدیث وایي، حدیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تقریر دوران کې صحابي تپوس کوي، او د دې موږ ته نقصان دی. یو خدا چې دا د استاد د علمیت پته موږ ته لګوي چې هغه غریب ته څه پته نشته. هغه د کتاب چې کومه حاشیه لیکلې ده بس هغه یې کتلې ده، هغه یې تیاره کړې ده. اوس که تا د هغه نه بل تپوس وکړه، دا خولې له مالوچ راځي. د علم پته یې لګي چې دی څومره پوه دی. او د هغې باندې د پردې اچولو دپاره طلباو کې دا ورچوي چې دا بېادبي ده. نو بیا دې څه معنی ده چې اما السائل فلا تنهر. د سائل نه خو یوازې د پیسو سائل نه دی مراد، هلته هر تفسیر لیکلی چې یو سړی دی سو اغماز دی ورته، سو ذهن کې څه شک دی، شبهه ده، او ستا نه تپوس کي نا زوره ما په خبره پوهېږه. دې وجې نه د عالم طریقه دا ده چې هغه د هر چا خبره واوري. یو سړی خوله کې وهل چې غلی شه چپ شه، دا صحیح طریقه نه ده. یو د درس دورانی، یو د جلسې کې تقریر دورانی، د دواړو تپوسونه خلک جدا جدا کوي. دغه شان سوال جایز دی، صحابه کرامو کړی دی. قرآن کې یسألونک شته که نه؟ تپوس صحابو نه دی کړی. یسألونک عن الاهلة، یسألونک عن الانفال. تپوس کول لا خو حق دی. انما شفاء العی السؤال. البته بلا ضرورت تپوسونه یا داسې یو څیز چې هغه واقع کېږي نه، او ته د هغې تپوس کوې، دا فرضي سوالات چې کوي، او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي وو چې فرضي سوالات مه تپوسئ. قرآن کې خو آیت کریمه دی چې که تاسو تپوس کوئ حین ینزل القرآن، چې کله قرآن نازلیږي او تاسو له به د هغې جواب درکولی شي. دا زمونږ دینی طلبا چې دي غریبانان دي کې زړه بالکل نه، بالکل دی استاد نه تپوس نشي کولی. دا ښه طریقه نه ده. پکار دا چې دوی له هغه ازادي ورکړی شي د استاد د تپوس په باره کې، نور ازادي نه، کم چې سکولونو او کالجونو کې وي سټوډنټ باقاعده تپوس یې پاسي چې تاسو موږ ته څه ښایئ، په دې موږ پوه نه شو، یا په دې زموږ دا سوال دی، دا سوال دی، دا سوال دی. او دویم نقصان د دې دا شي چې دا طالب علم مدرسې نه هم ځي که نه، دی غریب خلک نشي فیس کولی. لوی عالم وي دوه خبرې نشي ورته، خپې رپېږي. دا چې استاد خپل شاګرد خپل مخې ته وچغوي که نو ایله شاګرد کلک شي. دا پکار دی، دا کمی دی، دا کمی ختمول پکار دی. پخوا مدارسو کې دې دپاره په میاشت کې یو ورځ وه د زیارت، ماسپښین لمونځ چې به وشو نو یو غټ جومات کې به خلک جمع شو، طلبا ټول استادان به مو، د مدرسې ټول طلبا به مو. که غټه مدرسه به وه نه به 100 کې تقسیم کړل.
دې ته انجمن وي انجمن میاش کې اوزل دا به صدر مو سیکرټري به مو دا یې کاروایي او باقاعده کېدا یو استاد محترم بناستو مو طلباء تقاریر کول مناظرې به کولې بحثونه به کول آخر کې به استاد خپل کمنټس وویل چې فلان کی تقریر کې دا غلطي وه فلان کې دا تقریر داسې کول پکارو دا استدلال وکړه دا غلط و دا استدلال مناسب نه و دې ځای کنځل وکړل ښې نه دي کړي او طلباو به چل زده کړه اوس ورځي نه غریبانو له مدرسې نه فارغ شي ورته یې ځه بس خطیب شي د فلان کې ځای دا چې راشي وي دا ټول خلک کافر دی دنیا کې مسلمان یوازې دی یا هغه خلک استادان یا زما مسلمانان یې زما استادان دی نو به د سر یې د خلکو ډبلۍ به درز شروع کړي چې راشي لوی فرعون ته جوړ شي چې خبرې هم نه کوي عجیبه طریقې سره ګرځي اخلاقنا عاري د عاداتنا عاري دا زمونږ جرایم دي پکار دی چې طالب علم له د سوال موقع ورکړی شي ما یو استاد لیدلی خپل صرف هغه ته سرګودې والا ورته وډا استاد دی وډا استاد بڑے استاد نیلوی شاہ صاحب ورته غي محمد حسین نیلوی رحمت الله تعالی علیه دا هغه مزاج دا چې طالب علم به تپوس وکړو طالب علم خو نه پوهېږي دا هغه سوال هم غلط دی دا هر طالب علم سوال ټیک نه وي غلط دي خو دله به تبکي ورکول پکار یې تکړه شه سوال تپوس دا به ډېر په خندا کې سوال واورېد بیا به ویل سوال یوں نہیں کرتے یوں کرتے ہیں ته چې سوی دا سوال نه کوي داسې کوي اول به اصلاح وکړه بیا به جواب وکړه دا طریقه وه یو دغه سوال دی دې کې خو مونږ تایید کوو چې خلک د سوال وکړي چا نه تپوس وکړی شي هغه له نه ورځي نه دی خامخا خپل برید نه نیغی هغه ته دې وایي چې ما ته پته نشته دی زه به وګورم بیا به تا ته ووایم او طلباء او عوام د ځان په دې پوهېږي چې دا ضروري نه ده چې استاد ته دارې خبرې جواب معلوم وي داسې یو علام الغیوب دی بس پیغمبر هم داسې نه ګڼ مسایلو کې هغه لادري جواب کړی ما ته پته نشته دین دی ته وي دی ته نه وي چې بس خو سوایه دا دین دی سړی خاموش که دا دین دی دروغ ورته ووایه خو بس غلیږه دا سا دین نه دی دا دین دی دی که چې ته څه وی نو د هغې نسبت به ته الله او رسول ته کوې نو که رښتیا دې ویلي خو ټیک ده او که دروغ دې ویلي ځان هم تباه کړه یو داسې سوالي چې سوال نه وي هغې ته تنګول وایي لکه تا نه یو سړی تپوس وکړي چې الله شته ته ورته او نو بیا تا ته هغه وایي دی مسلمان هم وي تا ته وي کوم ځای دی د هغې جواب دا دی چې ښه مضبوط سړی پکار دی چې دی ونیسي او ځمکې لی راوبغی کوم ځای دی ستاره سر کې ویا کال شته دی بیا چې او بیا کم دی تاسو سوال دی دا سوال نه دی تاسو تنګول وایي نو دا دي چې کوم قرآن دلته ان تسألو وایي دا دغه دویم قسم سوال دی هم تریدونه بلکې غواړئ تاسو ان تسألو رسولکم دیتا اعتراض وایي خلک جمله معترضه طلبا پیژني دا جمله معترضه ده اعتراض معنی عرض په پلنو کې چاته پرېوتل لاري د هغې کې څوک په پلنو باندې سملي او تا ته لار نه پرېږدي دې ته معترض وایي خو دا اعتراض مطلب دا دی چې دی هسې ګپ لګوي بس دې دپاره چې د سړي رایه ده بالفرض دا عامه ده یا خلک پې پوهېږي یا خلک ترې فایده اخلي او د هغې د مخنیوي دپاره سړی کم سوال چې کوي نو هغې ته اعتراض وایي دلته کې تسألو د اعتراض په معنی دی هم تریدونه بلکې غواړئ تاسو ان تسألو رسولکم چې اعتراض وکړئ په خپل رسول باندې نو ګوره تا ویل چې مخاطب څوک دي دلته کې یهود و نصارا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د هغې رسول نه دی هغې یې خو نه مني یعنی په دې جمله باندې ان تسألو رسولکم باندې خلکو سوال وکړو دا خو مړه اسانه خبره ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو رسول دی په دې معنا چې ټولو ته لیږلی شوی دی. نن که یهودیان دي که نصارا دي که هندوان دي که چین والا دي که روس والا دي ټول ته رسول څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا په دغې معنا ویلي یعنې هغه رسول چې تاسو ته لیږلی شوی دی تاسو په هغه اعتراض کول غواړئ. کما سئل موسی من قبل لکه چې اعتراض کړی شو په موسی باندې دې نه مخکې. د موسی علیه السلام مثال په دې پیش کړي چې دا یهود وو او دې ته پته وه د دې مشرانو ویلي وو چې لن نؤمن لک حتی نر الله جهره مونږ چرې ستا د خبرې یقین نه کوو تر کومې چې مونږ الله ښکاره نه لیده. دا سوال دی. الله به یار چا د ځان ښیي یا به نه ښیي؟ الله دنیا کې انبیاء ته ځان نه ښیي تا ته ولې وښیي؟ موسی علیہ السلام ویلو ربه ما ته ځان وښیي ارینی انظر الیک. الله څه فرمایلي لن ترانی لکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. موسی ته ځان نه وښودلی ولې انسان کې دومره قوت نشته انسان سترګو کې چې دنیا کې الله ولیدی شي. دا هغې باندې اشاره ده هغې واقع ته چې اعتراض وکړې په خپل رسول کما سئل موسی لکه چې اعتراض کړی شو په موسی باندې من قبلو دې نه مخکې ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. او څوک چې بدل کړي کفر په ایمان کې یعنی ایمان ورسره و دې کې ایمان موجود ہو په موسی علیہ السلام ایمان لیکن د دې په کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر وو نو کله چې دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو نو کافر شو که نه شو؟ او دا کفر یوازې د رسول الله نه نه دی بلکې دا کفر د دې په تورات هم راغی. ومن یتبدل الکفر بالایمان څوک چې دا چلو کی بدل کی کفر په ایمان کې فقط ضل سواء السبیل یقینا ضل بلار شو سواء السبیل د نیغې لارې نه. زه بس یقول قولی هذا استغفر